اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا ولهم عذاب مهين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دین مخی آیتونو کی رب ذوالجلال دہ خلقو ذکر فرمائلو چه کم کسان د ایمان په بدل کی د کفر زندگی خوخی نو دغی کفر په زندگی باندې با دوی الله ته هیڅ قسمه ضرر ونه رسي بلکې دا د دې خپل ځان نقصان دی او الله د داسې خلکو د لپاره دردناک عذاب مقرر کړی دی. اوس دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د هغه کسانو ذکر فرمایلی دی کم کسان چې کافران شوي دي نو الله رب العزت هغوی له مهلت ورکوي لکه څنګه چې حدیث پاک کې راځي علماء لیکلي مفسرینو چې ویلي دي مقاتل رضی الله تعالی عنہ چې دا آیت نازل شوی دی په حق د مشرکانو د مکې یعنی روایت ته عبدالرحمن ابن ابي بکر نا چې هغه به نقل کول د خپل پلار نه او د هغه پلار چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې اې د الله پیغمبره چې په انسانانو کې کم یو بنده خدي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل چې په انسانانو کې هغه بنده خدای چې داغه عمر اوږد وي او عمل نیک وي. بیا یې تاسو کو چې د الله محبوبا د الله په بندګانو کې په انسانانو کې د ټولو نه بد انسان څوک دی نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایله چې په تمام بندګانو د الله کې د ټولو نه زیات بد انسان هغه دی چې عمر یې اوږد وي او عمل ناکاره وي یعنی بد اعمالو کې زندگی تیر کړي یعنی د دنیا زندگی چې کوم دی دای په ګناهونو کې د الله په نافرمانو کې د الله په بغاوت کې خو دشمنی کې تیر کړي وي اگر کده د عمر زیات وی لیکن زندگی چې کم دی هغه په ګناہوں کې تیرا کړی دا نو دا په تمامو انسانانو کې د ټولو نه بدترین انسان دی. ذکر الله رب العزت فرمایي ولا يحسبن الذين او ګمان دي نه کوي هغه کسانو کفرو چې کافران شوي دي انما چې بشکا نملی لهم چې مهلت ورکو مونږه دویتا خیر لانفسهم نو بهتره د دوی د فار د دوی د زلزانونو د دوی د فار بهتره ده انما نملی لهم او خبر دا د بلنه دا چې دا مهلت ورکول زمونږ د طرفه لیزدادو اسما د دوی د فار چې ډیر شي د دوی ګناهونه
ولهم او دې دوی د پاره عذاب مهین سپکون کې عذاب. یعنی هغه کسان دا ګمان نه کوي کوم کسانو ته چې کفر اختیار کړي دي، بلکې د دې کفر د ژوندۍ چې کومه ده دا د الله د طرفه مهلت دی، او په دغه مهلت باندې الله رب العزت د دې ګناهونه چې کوم دی هغه سیوا کوي. او اگر چې دوی د ځان د پاره چې کوم دی دا بهتره غني، لیکن دا د الله په نيز باندې بهتره نه ده، او د دې لپاره الله دردناک او سپکون کې عذاب چې کوم دی مقرر کړی دی. ما کان الله ندی الله تعالی لیذر المؤمنین چې بریک دی مسلمانان علی ما انتم علیه باغ حال باندې چې تاسو باغی کې حتی تر دې پوری یمیز الخبیث چې جدا کی پلیت من الطیب لپاکنا، یعنی چې جدا کی پلید لپاکنا، یعنی الله پاک وحی را لګلی دا په خپل پیغمبر باندې چې پلان کې سړی مسلمان دی او پلان کې چې کم دی هغه منافق دی، او دا الله رب العزت د پاره د دې کړی دی چې پاک د پلید نه چې کم دی هغه بیل کی، یعنی منافقان نه مسلمانانو نه جدا کی. وما کان الله وندی الله تعالی لیطلعکم چې خبر کړی تاسو علی الغیب په غیب باندې، ولكن الله ولكن الله ورکوي من رسله لرسولان خپلنا من هغه څوک یشا چې خوښ شي، یعنی خبر په غیب باندې الله رب العزت یعنی کفار او قریش او منافقین بویل کچری دا محمد صلی الله علیه وسلم پر اختیار سره پیغمبر وی نو مونږ ته دی او خی هر یو سړی چې هغه مسلمان دی او دا چې کوم دی پلان کې مسلمان دی او پلان کې منافق دی، یعنی مونږ ته دې خبر علم راکی کده په غیب باندې مطلعوي او دته د غیب علم وی. الله پاک دا وی پرد کې چې کوم دی دا آیت مبارک نازل کو چې زما حبیب چې کوم دی هغه د غیب خبر نه کی مگر د وحی چې کم په زو وحی وکما. ذکر الله فرمای وما کان الله وندی الله تعالی لیطلعکم چې خبر کړی تاسو علی الغیب په غیب باندې، ولکن الله لیکن الله تعالی ورکوي من رسولی د خپل رسولانو نه من هغه څوک چې خوښ شي، فآمنو پس تاسو ایمان راوړی بالله په الله باندې ورسوله او داغه په پیغمبرانو باندې، وان تؤمنو او کتاسو ایمان راوړو وتتقوا پرهیزګاری مکړه اختیار کړلا فلکم پس دې تاسو د پاره اجر لوی عظیم بدله د الله رب العزت تر طرفه، یعنی کچتر تاسو د الله رب العزت په ذات او د هغه په پیغمبرانو باندې ایمان راوړو او پرهیزګاری م اختیار کړلا، نو د پرهیزګارو خلکو سره د الله رب العزت دا وعده ده چې د هغوی دپاره اجر عظیم الله رب العزت چې کوم دی ذکر کړی دی چې الله رب العزت په داسې خلکو زندگی چې کومه ده هغه ضایع کوي نه، بلکې هغوی له الله رب العزت په آخرت کې اجر عظیم ورکوي. ولا يحسبن الذين او ګمان دی نه کوي هغه کسان یبخلون چې دوی بخیلی کوي بما آتاهم الله باغسیز کې چې ورکړي دي دوی لره الله من فضله لفضل خپلنا هو خیر اللهم، نو دا چې دا بخیلتوب بهتر دی د دوی دپاره، بل هو شر لهم بلکې دا بخل بدوي د دوی دپاره. مطلب د دې آیت کریمه دا دی چې بخیل دی دا ګمان نه کوي چې دا مال چې ما را جمع کړی دی دا زما فائدہ باندې او زما په دغه باندې براسي، لیکن کله کله دغه مال په دنیا کې چې کم دی د خفګان سبب جوړیږي. نو دا سبب ته د هغه خلکو دپاره چې کم خلک ډیر مال را جمع کوي او وایي چې دا مال به زمونږ په کار راشي، نو کله کله په دنیا کې چې کم دی د ډیر مال سره چې کم دی هم انسان خفګان کوي او دته قسمه قسم تکالیف او پریشانې ورسي،
او دې په قسم آزمایشونو کې چې کوم دی الله رب العزت گرفتار کړی وي. نو بل هو شر لهم، بلکې دا بخل بدوی د دې دپاره سیطوقون چې په غاړه کې به ورته واچولی شي ما بخلو به یوم القیامه، چې په غاړه کې به ورته عامل کړی شي هغه چې دوی بخیل توب کړی و په هغې کې په ورځ د قیامت باندې. ولله میراث السماوات، او خاص الله لره دی میراث د اسمانونو والارض او د ځمکې. والله او الله تعالی چې دی بما تعملون خبیر، په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. یعنی بخیل دی دا ګمان نه کوي چې زما دا مال چې کوم دی دا به زما په کار باندې راشي او دا مال به چې کوم دی ما بچ کی، چې الله رب العزت دې په کار نه راځي او د الله د طرفه د اراده نه وي شوي نو د ډېر مال چې کوم دی ستا په کار باندې نه راځي. او دارنګې د ځمکې او د اسمانونو ټوله بادشاهي او دا د الله رب العزت دپاره ده، او الله رب العزت تاسو په هر عمل باندې چې کوم دی خبردار دی. که تاسو ښه عمل کوئ په هغې هم خبردار دی، او که تاسو بد عمل کوئ په هغې باندې هم خبردار دی. که تاسو د ګناه کار کوئ په هغې باندې هم خبردار دی، که تاسو د نیکۍ کار کوئ په هغې باندې هم خبردار دی. یعنی ستاسو د زندګۍ یو منټ یو سیکنډ چې کوم دی الله رب العزت ته معلوم دی، او الله رب العزت په هغې باندې خبردار دی. الله رب العزت دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.